أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سورة الاعراف 137 نمبر آیات. په دې آیات کې د بنی اسرائیل د فتح او د هغې د فتح اسباب او بنی اسرائیل سره الله تعالی کوم وعده کړی و مخکینه چې تاسو دشمن به هلاکیږي که تاسو به الله تعالی په دین باندې عمل کاوه او ځمکې اختیارات به الله تعالی تاسو له درکړي. هغه وعده سره تر رسیدل په دې آیاتونو کې ذکر کیږي. الله تعالی وی واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها. موږ به میراث کې ورکو هغه قوم ته چې هغوی کمزوري ګڼل کېدل په مشرق د ځمکې او مغرب د ځمکې، یعنې په ټوله دنیا کې هغوی کمزوري ګڼل کېدل. التي باركنا فيها، په هغه ځمکه باندې چې هغې باندې موږ برکتونه کړي دي، هغه ځمکه کې دوی کمزوري وګڼلی شو. دې ذکر کې د واورثنا د میراث ټکی ذکر شوی دی چې موږ بني اسرائیلو ته د ځمکه په میراث کې ورکړو. میراث داسې یو شیز دی لکه د پلار نه چې کوم څه پاتې کېږي دې ته میراث ویلی کېږي، او د پلار نه مال جداد بچو ته پاتې کېدل د یقیني شي. نو دغه شان ده کې د اورثنا ټکي کې دې ټکي ته اشاره ده چې د ظالمانو کافرانو او د دین د دشمنانو نه د هر څه پاتې کېدل او نیکانو له په لاس باندې ورتلل د بیخي داسې یقیني دي لکه څنګه چې د پلار نه مال زوی ته پاتې کېږي، داسې یقیني دي. خو په دې شرط باندې سړی په دین باندې کلکوالی به استقامت وکړي، دا هر څه به الله تعالی له ظالمانو نه اخلي، د نیکانو ته به حواله کوي. نو الله وایي موږ میراث کې ورکړو قوم هغې ته چې هغې کمزوري ګڼلی کېدل، یستضعفون کمزوري ګڼلی کېدل. داسې ونه ویل چې هغوی کمزوري وو، بلکې وایي کمزوري ګڼلی کېدل. د دې نه معلومېږي دا چې نیکان خلک او دینداره خلک چې څومره غریبانان او بېوسه تاسو ته په نظر باندې معلومېږي، خو د الله تعالی په نظر باندې ډېر اوچت خلک دی. خلک به ورته کمزوري نظر کوي، په کمزوري نظر به ورته ګوري، خو دا د خلکو د نظر کمزوري ده. د الله تعالی په نظر باندې غریبانان اوچت خلک دي، کمزوري خلک اوچت خلک دي. نو دوی کمزوري ګڼلی کېدل په نظر د فرعونیانو کې، د متکبرانو کې. مشارق الارض و مشرق د ځمکې او مغاربها او مغرب د ځمکې التي بارکنا فيها، هغه چې موږ په برکتونه لېږلي په هغې کې. برکت هغه شي ته ویلی کېږي چې لږ یو کار پرې ډېر وشي، دې ته برکت وي. اوس کومه ځمکه کې چې بني اسرائیلو ته حواله شو، الله تعالی وایي دا داسې ځمکه وه چې دوی به کمزوري ګڼلی شي او دا برکتي ځمکه وه. موږ دغه برکتي ځمکه بني اسرائیلو ته حواله کړه، او د دغه باندې چې کوم قابضین و کوم ظالمان جابران پې قابض وو هغوی هم هلاک کړو او د هر څه بني اسرائیلو ته په لاس کې ورکړه. اوس دا ځمکه کومه ځمکه وه؟ نو په دې کې تقریبا په اتفاق د مفسرینو باندې دا د شام او د مصر ځمکه ده. د شام په باره کې ډېر روایت شته چې د برکتي ځمکه ده. برکتونه یو ظاهري برکت بل معنوي برکات. ظاهري برکات ته ویل کېږي چې په هغې کې د ژوند تمام سهولیات موجودي، پیداوار زیاتی، غربت نه، مشکلات نه، هر شی په اسانه باندې میلاویږي. نو دا صفتونه په شام کې شته. د شام ځمکه ډېره زرخیزه ځمکه ده او په دې کې هر څیز کېږي او چې معمولي څیز پکې ته وکړې نو ډېر غټ پیداوار کوي. دا د هغه خلکو ته صحیح معلومات دي، او چې کوم هلته په شام کې اوسېږي د هغوی چې کوم زمینداران دي، کوم د زراعت محکمې دي، دغه شان د شام معدنیات مشهور دي. هلته چې ته اوبه راواسي د هغې ځمکه بیخي هواره ځمکه ده، او په تېر چاپېره په خوشه کې دریابونه ډېر زیات دي. نو اوبه نږدې حدودو کې دومره ژور کویانو ته ضرورت نه، بیخي نږدې اوبه راوځي، په اسانه باندې اوبه راوځي. ظاهري لحاظ هم شام برکتي ځمکه ده. مصر پیداوار هم ډېر زیات دی، نو مصر هم په ظاهري لحاظ باندې برکات پکې شته. او دویم برکات معنوي برکات. معنوي برکات دا دی چې د پیغمبرانو د بزرګانو سره کېناستل، ملګرتیا کول، د هغوی سره د هغوی قبرونو سره او د هغوی د مزارونو سره نږدې وفات کېدل او دفن کېدل، دا معنوي برکات دي. نو دا دواړه برکات په شام او مصر په دواړو کې شته. شام باره کې روایت ډېر زیات دي، مشهور دي. اکثر مفسرین د دې په حواله باندې د شام حواله ورکړي، د شام ځمکه ته مراد ده. خو د دې سره سره د مصر ځمکه دې هم مراد ده، ځکه په دې کې هم ډېر روایت شته دی.
دیکھ یو روایت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې د مصر کوم دریاب دی د سید الانهار ټول دریابونو مشر دی. دغه شان د کې بده کې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اقوال هم شته دي چې مصر زمکه د برکت زمکه د بده کې الله تعالی ډېر برکات را لګي دي زمکه. حاصل دا شو چې د مصر او د شام پزمک بن اسرائیل کمزوري ګڼل شي او کم خلک چې مغرور او متکبر او عیاش خلکو نو بن اسرائیل بسترو کې نو ورتل اگر چې د پیغمبرانو خاندان او د پیغمبرانو نسل او پیغمبران پکې راغلي وو خو بیا هم دې بس پک نظر باندې کتره د دین غلامان جوړ کړیو. الله تعالی دغه برکت زمکه دغه پیداوار والا زمکه دغه ظالمانو نو واخستره او هغه خلکو ته حواله کړ چې کوم ټول خلکو په نظر کې کمزوري خلک معلومېدو. وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل او پورا شو وینا دربستا کلمین مراد وعده ده. پورا شو وعده دربستا الحسنى جخ وعده وا على بني اسرائيل بني اسرائيل باندې بني اسرائيل بارک چې الله تعالی وسره خو وعده کړی او خو وعده پورا شو. دغه خو وعده لکه وړاندې د موسی عليه السلام په قول کې ذکر شو چې نږدې د الله تعالی تاسو دشمن هلاکی او برزمکه کې تاسو خلیفګان کې تاسو مشران کې دي زمکي وعسى ربكم ان يهلك عدوكم مخه دا مضمون تیر شو چې کله بن اسرائیل ور خطا او موسی عليه السلام د شکایتونو شروع کړو. موسی عليه السلام متویل یریږي مو هغه ورځ را نږدې شوی د تاسو دشمن به هلاکیږي او د زمکه اختیارات به تاسو ته حواله کیږي. ځکه موسی عليه السلام تعالی تعالی د وحی په ذریعہ باندې خود دی. نو دلته وایي چې دغه وینا دغه وعده درپستا چې نیکان خلق به غالب کیږي په گمراهان او ظالمانو باندې چې څومره طاقت وري. دغه وعده الله تعالی په دې ځګین کې سره ورسوله او بن اسرائیل د مصر د شام حکمرانان شو او د هغه دشمن هلاک شو. بما صبروا بسبب د هغه چې د بن اسرائیل صبر کړو. د ځګین کې د بن اسرائیل د فتح هغه سبب هم ذکر کیږي چې بن اسرائیل ته الله کوم فتح ورکړی و نو د دوی ذاتی کمال نو دا سینه و چې د مدار پیغمبرانو اولادو د سینه و دا سینه و چې د منځ کې موسی عليه السلام ناسو دا سې هم نه ده بلکې بما صبروا بسبب د هغه چې بدین باندې صبر کړو. د فرعون دومره ظلم دومره زور بدمعشیانی او د هغه ټول سخت حالاتو کې د موسی عليه السلام سره کله وفاداری وکړه کله وسره ودرېدو په انقلاب کې چې کله موسی عليه السلام ول وځي نو ټول راوته څوک پاتې نشو. نو بده حالاتو کې بر سخت حالاتو کې صبر کول د فتح علامات. څومره چې اسلام او مسلمانانو د سخت ډیریږي مشکلات ډیریږي دومره دغه ټیم کې صبر کوي دا بر دې خبره دلیل چې فتح بيخي نږدې ده. نو الله تعالی د فتح سبب ذکر کړی دی چې بما صبروا دا په سبب د صبر باندې و چې بدن کله کېدل صبر کول او د دشمن سيزونو ته لاسونه او تمه د لاسونه نور ډول دغه نه تمه نه کول د دشمن نه کم چې اسلام هم دشمن دی انسانیت هم دشمن دی. نو دغه ټیم کې فتح را نږدې کېږي فتح الله تعالی د خلکو ته ورکوي او دا د قیامت پورې مستقیل تعلیم شو. الله ودمرنا من هلاك من وران کړو ما هغه څه کان چې وو يصنع فرعون جوړول په فرعون او قومه د قوم فرعون قوم چې کوم څه جوړول غټول الله تعالی وران فرعون څه جوړول او دا قوم څه جوړول. فرعون د اسلام خلاف منسوبې جوړولې د موسی عليه السلام خلاف سازشونه وارننګونه تدبیرونه دای جوړول. نو دغه ټول تدبیرونه ول الله تعالی خاور جری کړو است جوړ نشو. قوم چې کوم دی هغه په مصر کې بنگلې جوړولې باغونه آبادول. نو دغه د فرعونانو بنگلې لوړې لوړې دغه خسته باغونه دغه نهرونه ډیمونه او نهرونه د ایجاد د فرعون دی دا ټول چې کوم دی الله تعالی وران کړل په دې وجه باندې وران چې د موسی عليه السلام دښمنی وکړه او د موسی عليه السلام اصل کې د الله تعالی پیغام راوړو نو د الله تعالی د پیغام مخالفت وکړو. نو دا د قیامت پر یو مضمون شو چې کوم خلک د الله تعالی د دین مخالف دي په کوم ځګینو کې چې دي په کومه طریقه باندې چې څومره وسایل او قوت هم لري خو چې کله د حق پرستو سره د ټکراو راځي بخپل ناجایز باندې کلیږي الله تعالی به هلاک کوي او د غزمکه اختیارات بل الله تعالی مسلمانانو ته حواله کوي. وما كانوا يعرشون وهغه چې دوی غوړول اوچت يعرشون عرش او چته باندې خورول ته ویل کی غوړول ته ویل کیږي. د دې نه د يعرشون نه مراد د دوی اوچته ونی دي د دوی اوچته بنگلې دي او د دوی هغه میوهدار بوټي دي چې کوم په نور ونه باندې خوريږي په چتونو باندې خوريږي لکه کورش دا د يعرشون دغه تفصیل مارب القرآن ذکر کړی دی.
الله وجاوزنا من پورستل به بني اسرائيل لرا البحر بدریا باندې د ځکه کې ما تاسو ته وړاندې ویل چې بني اسرائيل د پورې وتلو واقعه مختصره ده نور تفصیلی وا خدا زې مختصر او دغه د پورې وتلو چې کوم تفصیلی واقعه رسوت شورا کې په خپل باندې خپل ځای باندې راشي خو دغه ټول حاصل دادي لن حاصل دادي چې فرعون کله د موسی عليه السلام بارکه پر لپسې ناکامۍ سره مخامخ شو او د موسی عليه السلام په مقابل کې د سخت عذابونو هم شکار شو مخکې دغه عذابونو ذکر مو کو چې عذابونه خطرناک بری بندرالو په دې باندې وکاله قاصاری باقی مرزونه چې کم دي بدی باندې کم راغلي دي نو دا مسلسل بدی باندې رالو او د موسی عليه السلام دعوت ورځ باندې سیوا کېده کمیده نه موسی عليه السلام په اخر کې بدی باندې مجبور شو شیطانی سازش مطابق نو بدی باندې شیطان دې مطمئن کو چې خپل لخر راو باسه د شپې په ټیم کې د پیغمبر بن اسرائیل غون کورونه محاصره او دا غون کورونه بدی باندې راکینه چې دین یو کس پاتې نشي په دې طریقه باندې د اسلام د دعوت او د اسلامي انقلاب سلسله د یخ نه ختم شو ورکبش د شپې په ټیم کې دوی دا مشوره کړل د شپې براوزو او د بن اسرائیل کورونه محاصره کوو دغه بیا غون وجنو الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی کړی وجه د خپل کورونه نوځي د قلزم په لار باندې روان شي او تاسو بس به یو لوی لخر راوځي تاسو محاصره کوي موسی علیه السلام د بن اسرائیل سره د شپې په ټیم کې د خپل کورونه نووته او درې قلزم لار یې ونیول کله چې دی بن اسرائیل پیراميان د بن اسرائیل کورون تر ورسېدل چې وی کتل کورونه خالی براتر هیڅ کوم پکې نشته ری پوښ چې د مکه نه اطلاع ملاوي شوی د کورونه نوتلې کورونه خالی کړي دي نو بده کې په بن اسرائیل پسې شاده دوی روان شو دا دومره لوی لخر روان شو د تورو د اسلحو سره عسکري خلک بن اسرائیل هغه عسکري تربیت هم نه لارو اسلحي وسایل اسم نه لار الاسونه وسره هم نه پیاده روان دي لړندار چې درې قلزم سره نږدې دی یو بل سره مخامخ شو کله چې قلزم سره نږدې مخامخ شو وړاندې دریاب د شاته لخر روان دي بن اسرائیل بیا د سخت ورخطای سره مخامخ شو موسی عليه السلام ته ویل چې موږ بس گیر شو موسی عليه السلام ورته ویل چې الله تعالی په امر باندې راوتلی او موږ ګرځېدل نشو الله تعالی موږ لپاره لار خامخه جوړي بار ځکه چې جوړيږي لار به جوړيږي موسی عليه السلام ته الله تعالی وحی وکړل چې دا دریاب په امسا باندې وخه په دې کې به خود به خود باندې لارې جوړيږي په دغه لارو باندې ورشي تاسو او ورپوري وځي موسی عليه السلام چې کړ دریاب وخه نو بن اسرائیل 12 قبيلې وي وړاندې موږ ویل چې د پیراونی جنسو دا خپل منځ کې جنگولې وي دا 12 قبيلې د یو بل خلاف مسلسل مړی به کول جنگ کېدلې ځکه چې کوم قوم کې کله انتشار او بغاوتونه خپل منځ کې نه خانه جنگیان نه او ظالم باغی حکومت نشي کولای بیا دا خلک د ظلم خلاف یو کېږي د ظلم نسکوري نو ظالم سبقونه او اداغه تربيت د پیراون نه دا پاتې شوی دی چې دا قوم خپل منځ کې بیا وجنګي د قومیت په نوم باندې بیا وجنګي د مسلکونو په نوم باندې بیا وجنګي په نورو شذونو بیا وران کې اختلاف باندې بیا ورواچي نو چې کله دوی کې اندرونی اختلاف پیدا شو دي قوت تاسو نشي او قران هم دغه مضمون ذکر کړی دی چې تاسو اختلاف وکړو تاسو روب الله تعالی ختم کی تاسو به کمزوري شي نو پیراون د بن اسرائیل د سره د ډیروالي د وجنه باوجود چې دغه علما په بکیو لولي خلکو خو بیا هم پیراون دومره جنگوري خپل منځونو کې سخت اختلاف شکارو دا 12 قبيلې په یو لار منتلې نش جنگ جوړېدل جګړې جوړېدلې نو چې کله د موسی عليه السلام معجزه باندې وبره وتلې ګټه واله وبره وتلې هم چې نه 12 سره وتلې الله تعالی ته معلومه و چې نه معنی جګړې جوړېږي به چې کله لارې په دریاب کې جوړېدلې هم د موسی عليه السلام د معجزې په ذریعہ باندې 12 لارې جوړې شولې په دې خاطر باندې 12 قبيلې د یو بل خلاف سخت بدګماني دي چې بوبو کې دنه جنگ شروع نشي په سمندر کې جنگ شروع نشي نو لارې 12 جوړې شولې موسی عليه السلام خاندان 12 قبيلې بني اسرائیل دا بری وبو باندې پوری وتل او چې څنګه پوری وتل نو پیراونیان دریاب غاړي ته راورسېد چې کله راورسېد نو د پیراونیانو د خپل لخرو ویل پیراون ته چې د سه معلومه چې موسی عليه السلام په حق دی ځکه چې په دې دومره لوی دریاب کې د لارې وته څنګه جوړې شوې د پوری وتل څنګه نو پیراون سره لډاز ور کول د زما د خاطر جوړې شوې خو بني اسرائیل چالاکي وکړه پوری وتل همیشه د پاره نبی عليه السلام حدیث مبارک هم دسي دي چې الفاجر خب لئیم کم سړی چې بدعمل د سخت دوکباز او چالاکي ډېر ټیم کې چالاکي نه کار وخت خدای پته وجه زما هیڅ حیثیت پر دنیا باندې نشته ځکه کافر یم خو بني دې پر عامیانو ته ویل چې دا لارې زما د خاطر جوړې شولې ما ته وبو ودرېدلې خو بني اسرائیل منډه کې زما په لار باندې پوری وتل الما پس راځي په دې ټیم کې ورسته کېدې نشو غیرت پکې راولاړ شي چې کوم ورسته کېګا ما خلک به وجه دا خو دې نه لیدته وبونه دې ودرېدلې بل چاته ودرېدلې بیا خبر راز کار کیږي راشه ورځي بس اسه راټینګ کو بوبو باندې ور روان شو او چې کله پیراونیان ټول ور ډوب شو
هغه اخري سره پورې دریاب ته راښکته شو نو به پرې روان شو او دوی د یخ پورې غرق شو د دې نه څوک پاتې نه شو. نو الله وی وجاوزنا ببني اسرائيل البحر من پورې سره بني اسرائيل په بحر باندې بحر مراد دریای قلزم د کوم د مصر سره نږدې بېږي. فاتون ديرالو فرعونان رالو فاتون رالو د بني اسرائيل على قوم دس قوم ته يعكفون على اصنام لهم چې هغه عبادتونه کول على اصنام بوتانو ته لهم چې د خلکو د پاره د دې ځکه نه اخره فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم د فرعونانو قصه په دې زمانه ختم شو چې هغه خپل ظلم شکار شو د دومره قوتونو ارڅ باوجود د اسلامي نظام او د اسلامي دین او شریعت مقابل کې چې کله دوی ودرېدل الله تعالی دغه ځای پورې خراب کړ چې په غونډې په بو باندې ویوړل څوک ته پاتې نشو. اوس د فرعونانو سرکشیان ذکر کیږي چې د دومره احسانات او د دومره لوی نعمتونو په دې انقلاب کې د کامیابیدو په دریاب د پورې وتلو دومره لوی معجزې په خپل سترګو لیدلو باوجود د دې خلکو اخلاق دومره خراب شوي چې دې باندې بیا هم د موسی علیه السلام تعلیمات او کلک اثر ونه وجه دا و چې د فرعون غلامی کړې وه او د فرعون په حکومت کې دنه د غواګانو عبادت هم کېدو د بوتانو عبادت هم کېدو هر قسم ظلم زیاتې پکې موجود وو. نو چې سړی په کوم ځای کې اوسېږي هلته اسلامي نظام نه د انسان په اخلاقو خامخا ستنه اثر موجود وي. دغه ناجایز اخلاق چې کوم دی په انسان باندې خامخا اثر انداز کېږي. فرعون بني اسرائیل باندې زبردست فرعون اثر انداز شوی وو. نو چې کله پورې وتل یو قوم یې داسې ولید چې هغوی د بوتانو عبادت کاوه پورې غاړه د شام په علاقو کې. نو قالو دی ویل یا موسی ای موسی علیه السلام اجعل لنا وګرځوه زمونږ دپاره الها یو خدای ول زمونږ دپاره همداسې یو خدای جوړ کړه چې جسم لري سترګو باندې ښکاري او موږ ورته راپرېوځو د خلکو په شان دي د بت پرستانو په شان کې او د هغې عبادت شروع کړو کما لهم الهه لکه څنګه چې د دې خلکو دپاره خدایان دي بتان یادول. قال نو موسی علیه السلام ورته ویل انکم قوم تجهلون یقینا تاسو داسې قوم چې جاهل یې پوهېږئ نه. اوس هم برابرې دومره انقلاب پوهې نه شوه چې د دې دنیا او د کائناتو مالک څوک د نظام څوک چلوي او دې ځکه نه پورې فتح چا درکړې اوس هم بوتان غواړي د بوتانو سجدي عبادتونو ارمانیان یې بس.